مسائل شروع د روجماتي او د پښمنی خبره خو شوې وه او ورپسې موږ مسائل نور وی خو هغې نه مخکې یو څو خبرې دا داسې چې اخره کې بیا موږ وایو روژه بیا تېرې د هغې د وجې به دا لږ مخکې وایو عموما په روژه کې سړی اکثریت یو نیم که چاته سړی پاتې شي هغه پښمني نه کوي اکثریت خلک پښمني کوي چې اکثریت کسان ټول کوي بلکې یو کس نیمه چاته نه کوي اکثریت چې ټول پښمني کوو نو دغه ټیم تهجد کېږي د تهجد لمونځ دی الله رب العزت ته توفیق راکړي په نوافلو کې د ټولو نه اعلی لمونځ چې دی د تهجد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی اوس موږ له پکار دي چې هسې دغه ټیم ویښ چې موږ تهجد دعای نیم شب دبست بلا بکنه یو شاعر وایي د نیمې شپې چې دعا وکړي نو خدای پاک به درنه سلې بلاګانې اوچتې کړي سل بلاګانې وایي الله رب العزت د خپل شان لایقه موافق ټولبني اسمان ته راشي اواز کوي څوک غوښتونکي شته چې زه ورله څه ورکړم څه حاجت شته چې زه ورله حاجت پوره کړم څوک طلب کوونکي شته چې زه هغه طلب پوره کړم څوک د بخښنې غوښتونکي شته چې زه ورته بخښنه وکړم بخښنه مولوي روم رحمت الله علیه فرمایي وایي یو کس هغه وایي چې یاره دا ملا صاحب دا وایي راشه ته د الله نه سوال وکړه یا الله ته سوال وکړه یو شپې وکړي چې خدایا پاکه زما ای خدایا ته ورته څه اواز ورکړه که جواب ورنه شي اوس دی خو پې پوه نه په دویمه شپې وایي چې خدایا ای الله تهجد یې وکړه بیا وایي چې ای الله لږ سیوا کړه نو بیا چې څه جواب میلونه شي په درېیمه ورځ بیا وایي چې ای الله بیا ورته څه جواب میلونه شي نو چې جواب میلونه شي داسې اواز یې وکړو وایي بیا چې خدایا ملا خو به هم دروغ نه وایي او ما لمونځ وکړو نو هسې ورته اواز وشو خاطبي چې دا تا چې الله ووایي دا چې څه وایي الله ووایي بس دا زما د طرفه جواب دی ته دې سوال وغواړه سوال به د الله کار دی اوس ته چې طبراني شریف حدیث ته وایي چې بنده یو پېره وایي چې الله نو الله رب العزت ورته درې پېرې وایي چې ولې بنده ولې بنده ولې بنده اوس تا کار دی د تهجد مبارک ټیم دی خلک وایي کوم یې ځکه نه چې بیا یې پرېښودی نه شي دا د کوم ځای نه پکې راغلی وایي دا د عبادت خو یو کس وایي چې مسلمانېږم ځکه داسې نه چې بیا کافر شم نعوذ بالله من ذلک داسې خبره نه ده ښه الله دې توفیق راکړي د تهجد د لمونځ کول پکار دي او یو ورسره دویمه بس دا دویم درته بیا خبره ختموم دویم مونږ ورسره د اشراق چې د عموما سړی چې دی د روژې میاشت ته سړی عبادتونو ته متوجي د اشراق مونږ ورسره لازمي ده حضرت مفتي صاحب لیکي د سهار لمانځه نه پس چې لمر راوخېږي او بنده ناست وي او شل پنځه منټه تېر شي نو لمر صفا شي دغه وخت کې چې بنده 2 رکعاته یا 4 رکعاته نفل وکړي دې ته اشراق وایي د یو حج او یو عمرې ثواب به پرې الله تعالی ورکړي د دې برابر ثواب به الله درکړي الله یې رانصیب کړي اخلاص به الله رانصیب کړي خو په رمضان کې یو حج او یو عمره نه او یا حجونه او یا عمرې او یا حجونه او یا عمرې الله دې رانصیب کړي اعلی طریقه دا ده چې د سحر لمونځ دی چې په کوم ځای وکړو هم په هغه ځای د لمر ختو پورې ناسیا ذکر فکر کوه بیا نفل وکړه دا د اعلی مرتبې دي چې هم په هغه ځای باندې ناسي یوه دویمه مرتبه دا ده چې په مسجد کې د ځای بدلوي جومات کې دې ځای کې تا لمونځ وکړو بیا د دې ځای نه لاړې هغلته کېناستې ځای دې بدلوي دویم نمبر دا چې کور ته لاړې بازار ته لاړې څه کار دي هغه دې وکړو بیا یې د اشراق وکړو بیا هم تا ته د اشراق ثواب میلو شو خو درجې د هغه نه لاندې دا مو عامه خبره د مفتي صاحب وکړه مفتي عبدالله شاه صاحب د برکات بله خبره به استاد چې د رمضان میاشت ته اکثر عموما لمونځونه د اهل سنت والجماعت دا موقف ته یاد ساته یو زمونځ البازی دی یو بل ساری د سارې مونږ به وایي چې زما کومه خوښه یا هغه ټیمه کېږي یا د ماښام چې زما کوم ټیم وي نو هغه څه به یو اړخ ولاړ دي څه به بل اړخ د اهل سنت والجماعت عموما موقف دا دی چې په روژه کې اجازت شته چې د سحر لمونځ وختي وکړي شي ځکه چې خلکو اکثریت د شپې عبادت کړي نو بیا دې د خوب ورځي یا په جمع کې کموالی راځي نو خلک ولې د عبادت نه محروم یوه دویم نمبر موقف د ماښام د لمونځ په باره کې دلته هغې کې وخت لږ وي ګوره خو د اهل سنت والجماعت دا موقف دی چې د ماښام په لمونځ کې وروستوالي وکړې په روژه کې دونه نه چې هغه ټیمه خوا دې خوا شي نو د جمع نه به خلک محرومه نه شي لمونځ څه کوو
هر څوک په یو څوک په بل خبره یو خبره بل خبره ورسره دا وګڼئ مفتي اعظم صاحب وایي مفتي اعظم پاکستان استاد محترم مولانا ظفرالله صاحب رحمه الله تعالی رحمت واسع هغه به وی چې عموما په وجود کې جو انسان له خوب ورځي وغیرہ انسان ودشي او بیا دې راپاسي ساري موږ یو کو بیا ودشي عبادت وکړو بیا دې راپاسي او بیا دې اشراق موږ بیا په دفتر کې د برابر ثواب بیا په دې برابر ثواب ورکړي الله رب عزت دې توفیق راکړي